بسم الله الرحمن الرحیم. قبل هوموپیتک ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. نننۍ ویډیو ډېره اهمه ویډیو ده، ډېره ضروري ویډیو ده او دا خاص کر د مسافرو دپاره ده. کوم کسان چې په یو ای کې اوسېږي یا هغه په سعودي عرب کې اوسېږي یا هغه په ملیشیا کې اوسېږي یا په قطر کې اوسېږي یا په عمان کې اوسېږي، په خلیجي ملکونو کې چې په هر ځای کې اوسېږي هلته کې ژوند کوي، هلته مسافرۍ کې خپلو بچو هغه مزدوري کوي او د ملک د زر مبادلې دپاره هغه کوشش کوي. نه هغه کسانو دپاره دا ویډیو ډېره ضروري ګڼم. زموږ سره یو مشر ناست دی، د دوبۍ نه دی راغلی دی او د ده یو مسله دته څه مسله راغلې ده. نو څه دله مسله د څه نه راغلې ده؟ ستا مردانه مسله چې دته راغلې ده دا له څه نه راغلې ده؟ دا ولې راغلې ده؟ دا په واسې معمولي غوندې دغه ځوړ د ډاکټر نه لاړم، هغوی ما ته د لارګو کریم راکړو. لارګو کریم لارګو کریم هغې سره زه بالکل لکه الټه زما هغه طاقت دغه ختم شو. الټه طاقت دله ختم؟ اوس ته بالکل لکه د هغه نه ایستلی د خپل بالکل مردانه که مسله د هغې نه ایستلی. نو دا لارګو ټوپ چې تا ډاکټر ته څه ونې تا لارګو ټوپ ته ما راکړو، زه یې خراب کړم. بالکل زه پسې تللی وم، پورې جګړه مې ورسره کړې وه، خو بیا خو چې څه شوي وه خو شوي وو زما سره. نو ته اوس د دغه څه زموږ د کوم مسافر وروڼه چې د هغو دپاره ته څه پیغام ورکوې؟ چېرې دا بس مسافر وروڼو ته زما دا پیغام دی چې هلته کې بالکل د ځانه یا ډاکټر نه دغه شیزونه مه استعمالوئ. بالکل هر دغه که هغې کریم دي که ګولۍ دي د طاقت دغه دي، هغې ډېر خلک خراب کړو. بالکل دا خبره دا جزانه پیشکش دی چې بالکل د دې شي نه دی خلاص. دا بالکل د دې حاجي صاحب خبره بالکل صحیح ده چې کم کسان بغیر ډاکټر نه ځان ټوپونه مالئ، بغیر ډاکټر ځان دوا نه مالئ، ځان ډاکټر ته خامخا ښایئ. که تاسو الوپیتک ډاکټر ته ځان ښایئ، که هوموپیتک ډاکټر ته ځان ښایئ، خو ډاکټر ته ځان ښایئ. نو هغه تاسو به ستاسو د هسټرۍ مطابق او ستاسو د مرض مطابق تاسو صحیح دوايي درکړي، نو ستاسو مسله به حل کېږي. د ځان نه ټوپونه مه رالئ. بل دا که ډاکټر ته دغه ټوپ ولیکي هم د چې کوم نوم واخیست لارګو، نو دې ټوپ د اخیستو کوشش ځکه مه کوئ چې د زنده ثبوت ته چې ما د ډېر شي مریضانو د شکایت کړی دی، خو ما ځکه څه نه ویل چې یاره که ما د زنده ثبوت دا مریض دی ناست دی، خو زه په ویډیو کې شکل نشم راوستی تاسو ته خو ویلی نشم ځکه دا سیکرسي ده لکه بل هوموپیتیکو. نو دا قسمه دغه مهرباني وکړئ، دې نه ځان ساتئ چې خدای پاک خپلو بچو ته روغ جوړ راولي. ځکه تاسو 2-3 کاله تېر کړئ، بیا کور ته خوشحالۍ باندې راشئ او ستاسو خوشحالي به تاسو په ورو سکور شي. نو څه پیدا دی؟ دا چې اوس پریشانه ناست دی، کنده به زه دوا نه ورکوم، خو بهرحال لکه پریشانه خدای که نه ته به لږه چوټي اجازه و په دې دغه کې تېره شي که نه. نو دا مهرباني وکړئ او د دا قسمه دغه نه چې کوم دی نو ځان ساتئ. دا ویډیو مې ډېره ضروري ګڼله ځکه مې ویډیو وکړه چې زموږ مسافرونه زما سره ډېر زیات مطلب چې په آنلاین دي او په یوټیوب باندې په دغه باندې زما سره دي په ټیک ټاک باندې که نه. نو د هغو دپاره دا ډېر ضروري ویډیو ده. صحیح ده؟ په دواګانو کې مه ساتئ. جزاک الله.